जी दुश्मन दे शैतान कल इंसानी शैतान भी और कल जिन्नाती शैतान भी मिनल जिन्नति वन्नास शैतान कल द इंसानानु नहीं और कल द जिन्नातु नहीं शैतानी कई और खराबे वसवसे अचई पजड़ के नो नफ्स को मख के तेर दे और शैतान याद शतवाना शैतान वही अल्लाह ताला द रहमत न लैले और याद शात और यशीतो ना महफूज है पहले कौलों पर ज़्यादती और शात और यशीतो माना इhtaraqa सोज़ेदले नो या वतज़क शैतान वाई چې دی به په اور باندې سوځي یا ورته ځکه شیطان وایي چې د حضرت آدم علیه السلام سره حسد وکړ او کینه ولرله نو د آدم علیه السلام په کینه او په حسد کې وسوځېد لکه وایي فلان کې فلان کې ته ګوري او سوځي نو کینې کولو ته هم سوځېدل وایي نو نفس او شیطان د دې نافرمانی دادا چې په الله تعالی باندې پناه غواړي د دې د شر نه ځکه نفس خو په بنده کې دننه پټ دی او شیطان هغه کله بهر وي او کله دننه وي لکه په حدیث کې راځي چې شیطان په انسان کې داسې چلیږي لکه چې په بنده کې دا سا چلیږي نو ده اندرونی دشمن هم ده او بیرونی دشمن هم ده نو ده دوارو نا دپنا اغسطو طریقه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پا اللہ تعالی باندې پناه غواړم د شیطان مردود نه او وعسی مخ کې تیر ده عصا یعسی نافرمانی ته ویږي او کڅوک دا وای چې خالف النفس وعصهما د نفس او د شیطان مخالفت کوا او نافرمانی کوا دا خودواړه یو شی ده نو وعصهما اولې راوړو او دا اولې په ما قبل باندې عطف کو نو د دې یو جواب دا ده چې دا د تاکید د پاره ده مخالفت کوا نافرمانی کوا مطلب یو ده او د تاکید د پاره راغلی ده ځکه چې د تاکید ضرورت ده او دویم جواب دا ده چې خالف النفس والشیطان فی المأمورات وعصهما فی المنهیات د نفس او د شیطان مخالفت کوه په ماموراتو کې چې هغه وایي موز مکوه نو ته موز کوه ځکه چې موز مامور به ده د دې دواړو نافرمانی کوه په منهیاتو کې هغه درته وایي غیبت وکړه چې غیبت د منهیاتو نه دی نو ته غیبت مه کوه نو د یو تعلق د ماموراتو سره دی او د دویم تعلق د منهیاتو سره دی او دریم جواب دا چې دا د وزن شعري دپاره چې د شعر وزن برابر شي که وعصهما نه وی نو بیا به وزن نه برابرېدو او څلورم جواب دا دی چې د مخالفت معنا دا ده چې د نفس او د شیطان مخالفت وکړه او د وعصهما معنا دا ده چې د نفس او د شیطان مخالفت وکړه او بیا هغه کار وکړه چې شیطان پې خفه کېږي نو د مخالفت معنا مفرد ده او د وعصهما معنا مرکبه ده د هغه مخالفت وکړه او ورسره هغه کار وکړه چې هغه پې خفه کېږي لکه د خالف معنا دا شوه چې شیطان درته وایي زناکاري وکړه نو ته مخالفت وکړه او زنا مه کوه او وعصهما دا ده چې زنا مه کوه او نکاح وکړه
چې نکاح وکې نو په کم کار باندې چې هغه خفه کېږي نو هغه کار وکړه. نو دا مرکب شو او خالف مفرد شو، یو شو. مخالفت یې وکړه او ورسره هغه کار وکړه چې هغه پې خفه کېږي، نکاح وکړه. وإنهما محذاك النصح، او که دا دواړه تا ته صفا نصیحت وکړي نو محذه مخکې تېر دی. محذ یمحذ خالص کولو ته ویلی شي، او محذ یمحذ خالص پایس کل. النصح دا هم نصیحت ته وایي، مخکې تېر دی. ارادة الخیر للغیر. او فتهمی دا هم تېر دی، په هغه باندې تهمت ولګو چې ته دروغجن یې. اگر چې د پاسه وایي نصیحت کې، لیکن د دننه نه نصیحت نه دی بلکې شرمول کې. لکه ما ویلو هغه وایي په قبر باندې ګمبد جوړ کړه، ځکه چې دا ډېر ښه کار دی، د قبر تعظیم دی پکې. نو ته مه جوړوه، هغه د نصیحت کار نه دی بلکې هغه د فضیحت کار دی او د شرمندګۍ کار دی، غلط دی. هغه وایي په قبرونو باندې ډیوې بلې که، نو ته مه بلو. اگر چې هغه ته وایي زه ته نصیحت کوم او دا نصیحت تا دی چې د قبر تعظیم او اکرام وشي. هغه درته وایي د چا په تعظیم کې سجده وکړه، ځکه چې دا د هغه تعظیم او اکرام دی، نو ته مه کوه. هغه درته وایي چې سنت پرېږده، مطالعه وکړه، ځکه چې علم د ټولو نه غوره شی دی. لا فضل الا لأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء. وایي سنت پرېږده، نو داسې مه کوه. هغه در باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدي، مطالعه خو به کېږي، بل وخت کې هم کېدی شي. نو که هغه خالص نصیحت تا ته وکړي، کومې خبره مه منه، ځکه د هغه په هغه خالص نصیحت کې خرابواله دی او فساد دی. او د دې نور مثالونه دي چې هغه موږ په شرع کې ذکر کړي دي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. او تابعداري مکوه منهما د دې نفس او د شیطان نه، خصما ولا حكما، کاغه د دشمن په شکل کې راشي، ولا حكما یا د حکم او د مصلح په شکل کې راشي. که شیطان او نفس د خصم او د دشمن په شکل کې راشي او د فریق مخالف په شکل کې راشي، او یا د حکم او د حاکم او د مصلح په شکل کې راشي، نو تابعداري مه کوه، ځکه چې هغه شکلونه بدلی او بنده ته مختلف تدبیرونه او هیلې خوي. ځکه فأنت تعرف کید الخصم والحکم، ځکه چې ته پیژنې کید الخصم د دشمن هغه مکر او چلول. کید لکه دسایس چې تیر شوی پرون، دسایس معنی مکر دی، فریب دی، چلول دی. والحکمی او د هغه حکم او د مصلح د هغه په مکر باندې هم ته پوهېږې چې دی زما دشمن دی، د پاسه نه به راته ښه خبره کوي او د دننه نه په هغې کې فساد وي. نو د لا تطیع، اطاع یطیع تابعداري، او مجرد راځي طاع یطیع نصره. د لا تطیع دپاره خصما ولا حکما دا مفعول به دی، او دا منهما حال دی د خصما او د حکمن نه. په داسې حال کې چې دا خصم او حکم منهما د دې دواړو نه، د شیطان او د نفس او د شیطان نه وي. نو خصم ورپسې خصم دی، خصم یخصم، ضرب یضرب، په چا باندې په خصومت کې غالبه کېدل.
او د خصب نه مراد العدو الذي ظهرت عداوته هغه دشمن دی چې د هغه دشمني ښکاره وي. ولا حکما او د حکم په شکل کې. حکم څه ته وایي؟ من يحكم بين المتخاصمين چې د چا په خپله کې جګړه وي او اختلاف وي او هغه پکې فیصله وکړي نو هغې ته هغه ته حکم وایي. نو یو حکم دی یو قاضي دی. د قاضي او د حکم په منځ کې یو فرق دا دی چې قاضي هغه دی چې هغه حکومت قاضي کړی یا عامو خلکو قاضي کړی او حکم هغه ته وایي چې هغه فریقینو حکم جوړ کړی او مصلح جوړ کړی چې ته زمونږ په منځ کې فیصله وکړه. یو فرق دا دی. او دویم فرق دا دی چې یو حاکم یو قاضي د بل قاضي فیصله نشي ماتولی او قاضي د حکم هغه فیصله ماتولی شي. لکه یو قاضي فیصله وکړه او هغه شافعي دی د خپل مذهب مطابق په اختلافي مسله کې او بیا هغه مسله حنفي قاضي ته راله نو حنفي قاضي اگر چې هغه د مذهب نه مخالف ده هغه نشي ماتولی او د حکم هغه فیصله ماتولی شي. او دریم فرق دا ده چې حکم د حدود او د قصاص فیصله نشي کولی او قاضي د حدود او د قصاص فیصله هم کولی شي لکه چې معلومه خبره ده. او څلورم فرق پکې دا دی چې حکم کله فیصله نی کړي نو دا فریقین رجوع کولی شي چې مونږ ستا حکم نه منو مونږ تاسو معزوله کړئ او چې فریقین حاکم تراشي او قاضي تراشي نو هغه د قاضي هغه فیصله نشي رد کولی چې ته زمونږ فیصله مه کوه او مونږ ته معزوله کړئ داسې نشي کولی. نور پکې هم فرقونه دي چې فرقونه په شرع کې ذکر شوي دي. نو دلته حکم راغلی دی او د حکم معنا مطلب دلته مصلح دی که د هغه د اصلاح په شکل کې راشي نو همدغه خبره مه منه او که د دشمن په شکل کې راشي نو همې خبره مه منه. اطیعوا الله واطیعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. د الله د رسول په مقابله کې د بل چا خبره مه منه. او حکم یحکم فیصله کولو ته ویلی شي. او حکمت چې دی نو هغه اتقان العمل والعلم چې علم هم مضبوطي عمل هم مضبوطي نو هغې ته حکمت وایي. او حکمت سنت ته هم وایي. او د حکمت دا معنی هم ده فراست یوضع بها کل شیء فی محله. هغه هوښیارتیا ده چې د هغې په وجه باندې هر شی په خپل محل کې کېښودی شي. نو تابعداري مه کوه د خصم په شکل کې راشي او که د حکم په شکل کې راشي. فانت تعرف عرف یعرف معرفت پیژندلو ته وایي. د معرفت د علم منځ کې ډېر فرقونه دي. مثلا یو دا معرفت په جزئی کې استعمالیږي علم په کلیاتو کې استعمالیږي. معرفت په جزئی کې لکه عرفت زیدن او علم په کلی کې لکه ما علم صرف وی علم نحو وی نو دا قوانین نوم ده. او معرفت بعد النسیان وی او علم بعد النسیان نوی لکه عرفتک اوس مې وپېژندې الان عرفتک یعنی مخکې مې ایر وی اوس مې وپېژندې. معرفت یو مفعول غواړي او علم دو مفعول غواړي. معرفت تعلق د حال ذات سره معرفت تعلق د حالاتو سره احوال د علم تعلق د ذات سره.
نور فرقونه دي چې هغه په کتاب دغه شرح کې ذکر شوي دي. تعرف عرف يعرف، او چې د سمع يسمعون راشي عرف يعرف، نو د هغې معنی خوشبویه کېدل دي. لکه د ترمذي شرح د مولانا انور شاه رحمت الله علیه تقریر العرف الشذي، د عرف معنی ده خوشبویي. عرف يعرف معرفت، عرف يعرف خوشبویه کېدل. او عراف هغه ته وایي چې هغه دا دعوه کوي چې ما ستا کوم شی ورک شوی دی نو هغه ما ته معلوم ده کوم ځای دی، نو هغه ته خلک عراف وایي، دروغ وایي، اکثر دروغ وایي. او کهان هغې ته وایي چې هغه د مستقبل د علم دعوه کوي چې ستا قسمت داسې دی، ستا قسمت داسې دی. او کید کاد یکید کیدن مکر فریب ته وایي. او خصم او حکم خو تیر شو، نو وایي د دې نفس او د شیطان تابعداري مکوه، د فریق مخالف په شکل کې راشي یا که د حاکم او د مصلح په شکل کې راشي. ځکه چې تا ته معلوم دی د خصم د فریق مخالف هغه مکر او د دې حاکم هغه مکر او فریب او چلول تا ته معلوم دی. ورپسې وایي استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم. استغفر الله زما فی غواړم د الله تعالی نه من قول د هغه قول بلا عمل چې باغی عمل نکوم، چې خبره کوم قول کوم او عمل پې نکوم، نو د داسې قول نه زما توبه. ما له داسې قول پکار دی چې قول کوم او په هغې باندې عمل کوم، چې قول کوي او عمل پې نه کوي. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. خلقو ته د ښو خبرو حکم کوي او په خپله پې عمل نه کوي، نو دا بده خبره ده. نو بده خبره دا ده چې قول کوي نو عمل پې کوي. قول خو ښه دی خو عمل نه کول پې ښه نه دي. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کار نه کوي او قول کوي دا د الله په نسبت باندې بده خبره ده. او هغه واعظین په حدیث کې راځي چې هغه خلکو ته تبلیغ او وعظ کوي او په خپله پې عمل نه کوي، نو د هغې شونډې به کټ کولی شي، د هغې شونډې به پرې کېږي په قیامت کې. اشد الناس عذابا عالم لم يعمل بعمله. د ټولو نه زیات په عذاب کې هغه عالم وي چې خلقو ته وایي او عمل پې نه کوي. نو زه معافي غواړم د الله تعالی نه د هغه قول، دا قولن په دې کې تنوین عوض د مضاف الیه نه دی، من قولي چې زه وایم، بلا عمل بلا عملي په هغې کې هم تنوین عوض د دې نه. لقد نسبت به نسلا لذي عقم. یقینا یعنی والله دې لام ته لام مؤتئه للقسم وایي، د دې نه مخکې قسم حذف وي. والله لقد نسبت به په تحقیق نسبت به وکم زه به په دې قول بغیر عمل باندې، به بالقول بلا عمل، په دې به زه نسبت وکم نسلا د هغه نسل او د نسب. نسلا د چا چې نسل وي اولاد وي، نو د هغه اولاد او د نسل نسبت به وکم لذي عقمي هغه چاته چې بچې نه وي. عقم هغې ته وایي چې هغه میرات وي، او هغې ته وایي چې موډ وتلی موډ وهلی،
لکه قرآن کریم کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هغوی ابتر وی. الله تعالی وفرمایل ان شانئک هو الابتر، ستا هغه دشمن مونډ وتلی دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب روحانی او جسمانی همیشه چلیږي. معنا دا شوه که چېرې زه قول کوم او عمل پې نه کوم نو دا داسې ده لکه چې د اولاد نسبت هغه چاته وشي چې اولاد یې نه ده پیدا شوی، هغه میراث دی او یا هغه مونډ وتلی دی. نو میراث خو پښتو کې هغې ته هم وایي چې لوڼی وي او زامن یې نه وي. مونډ وتلی هغې ته وایي چې بلکل هغه مونډ ختم شي، نه نارینه اولاد وي نه زنانه اولاد وي، نو هغې ته خلک مونډ وتلی وایي. او زنانه له دغه ډېرې ورځې وایي مونډ دې وځه چاته چې خیرې کوي، خیرې خو د هغوی کنځل وي، مونډ دې وځه مونډ وتلی. نو د شاعر مطلب دا شو چې القول بلا عمل قبیح کنسبت الولد الى العقیم. کم قول چې وي او په هغې باندې عمل نه کېږي نو هغه قبیح او خراب دی. هغه داسې دی کنسبت الولد الى العقیم، لکه چې بنده شنډ وي او بې اولاده وي او هغه ته د اولاد نسبت وکړي، نو لکه چې دا قبیح دی خراب دی. نو دغسې قول بغیر د عمل نه هم خراب دی. او دویم مطلب دا دی چې څوک عمل ته دعوت ورکوي چې دا کار کوه، نو دعوت الی العمل په دې کې دعوت عمل ده. د عمل دعوه کوي ځکه وایي دا کار کوه، دا کار به کوه، دا کار کوه، دا کار کوه. نو دعوه د عمل بغیر د عمل نه عمل نه کوي او د عمل دعوه کوي. هغه داسې ده لکه دعوه د ولد د عقیم نه، لکه چې د شڼ هغه دعوه د ولد وي نو هغه ښه نه ده. نو دغسې دا دعوه چې د عمل دعوه کوي او عمل نه کوي. د عمل دعوه دا ده چې یو شي ته بنده دعوت ورکوي چې دا وکړه، نو خلک وایي په خپله دا کار کوي. چې وایي خلکو ته وایي تهجد کوه، نو مطلب دا دی چې زه تهجد کوم او نه کوي. نو چې نه کوي نو دا قبیحه خبره ده. نو دا همدغسې دا هم ده. نو هغه ړومبی معنا یې ډېره واضحه ده، بس هغه ړومبی معنا زده کوي چې القول بلا عمل قبیح کنسبت الولد الى العقیم. لکه ولد چې د ولد نسبت چې عقیم ته کېږي او هغه قبیح دی، نو دغسې قول بغیر د عمل نه قبیح دی. استغفر الله، زه د الله تعالی نه معافي غواړم. او د واقعاتو کې ذکر کوي یو بزرګ له چا یو ماشوم راوستو، ورته وی چې دی ګوړه خوري، دعا ورته وکړه چې دی ګوړه پرېږدي. نو هغې بزرګ په خپله ګوړه خوره ډېره، ورته وی یو هفته پسې راوله چې دعا ورته وکړم. نه یو هفته پسې راوستو او دعا یې ورته وکړه، ښه شو. تپوس ته هغه سړي وکړه وی د دې دعا دپاره دی یو هفته ولې ووی چې یو هفته پسې راوله؟ هغه وی ما په خپله ګوړه خوړه، نو په خپله مې ګوړه بس کړه، نو ده ته مې دعا وکړه. که په خپله مې ګوړه خوړی او ده ته مې وی چې ته مه خوره، نو دا خو داسې شوه لکه چې قول مې کوه او عمل مې پې نه کوه، نو دا خرابه خبره ده. نو استغفرو استغفار او د دې اصل دی غفر یغفرو، او غفر یغفرو د دې معنا دی پټول، یا الله زموږ ګناه پټ کړي، اللهم اغفر لنا. او د دې معنا ده معاف کول،
لکه چې بنده د بیت الخلا نه راوځي نو هغه وایي غفرانک یا الله زما ګناهونه هم پټ کې په دنیا او په آخر کې او ما په کپړو باندې پټ وساتې یعنی زه په بیت الخلا کې خو بې ستره شم ځکه په بیت الخلا کې خو بې ستره کل زدېدل ضروري دي نو یا الله بهر مې بې ستره مه کې او بهر زما پرده وساتې نو ځکه هلته غفرانک وایي استغفار او توبه کې مختلف فرقونه دي یو پکې دا دی چې د استغفار تعلق د ماضي سره دی گذشته زمانه او د توبې تعلق د مستقبل سره دی د آینده دپاره او دویم فرق دا دی چې په استغفار کې تخلیه ده یا الله ما د ګناهونو نه صفا کې او په توبه کې تحلیه ده یا الله ما په خو خبرو باندې په ښه اخلاقو باندې مزین کې او درېیمه ده چې د استغفار تعلق د شرک سره راځي او د توبې تعلق اکثر د معاصي او د معصیت سره راځي او څلورم فرق پکې دا دی چې استغفار لنفسه ولغیره د ځان دپاره هم معافي غوښتی شي د بل چا دپاره هم غوښتی شي والتوبة لنفسه او توبه چې وي هغه د خپل ځان دپاره د بل چا دپاره به توبه نه وباسي ځان له توبه ده نو زه د الله تعالی نه معافي غواړم د هغه قول قال یقول قول او بلا عمل چې بغیر د عمل نه دی او لقد نسبت نسب ینسب نسب ینسب نسبت کولو ته ویل شي لکه نسبت اولاد پلار او مور ته کیږي او نسلا نسل ینسلو نصر ینصرو نراضي نو نسل ینسلو نسل والا کېدل چې چا ډېر اولاد وشي نو عمل پشان د ولد دی او انسان پشان د والد دی نو لکه چې ولد والد ته نسبت کول پکاري نو دغسې د عمل نسبت هغه چاته پکار ده چې هغه عامل وي ولد غیر والد ته نه منسوب کیږي او عمل غیر عامل ته نه منسوب کیږي او لذي عقومي عقم د نصرا سمعا کرما درې واړو نه راځي او عقیم کېدلو ته وایي او عقیم کېدل څه دی عدم قبول الرحم الولده چې رحم د زنانه هغه ولد او نطفه نه قبلی نو دې ته عقیم ویلی شي او عقیم زنانه ته هم ویلی شي جمع عقم راځي او عقیم سړي ته هم ویلی شي چې د کوم سړي اولاد نه کېږي عقیم د هغې جمع عقام راځي نو عقیم جمع عقم د زنا دپاره جمع عقام د نارینه دپاره لیکله خو عقومي دی خو علما وای بفتح العين وضم القاف دا مصدر دی عقومي نو عقمي نه دی عقومي زیات مناسب دی نو مطلب یې همدغه شه لکه چې د ولد نسبت عقیم ته ښه نه دي نو دغسې د هغه قول ښه نه ده چې په هغې باندې عمل نه کېږي قول داسې پکار ده چې عمل پې کېږي وای امرتک الخیر لکن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي امرتک الخیر ما تا ته حکم کو د خو کارونو لیکن ما اتمرت به لیکن ما قبول نکړل دغه عملونه دغه خیر ما قبول نکو او تا ته مې حکم وکړو دا مصنف رحمت الله علیه د تواضع د وجې نه وایي وما استقمت او زه په اعمالو باندې کلک نشم په کار خدا ده چې زه په عملونو باندې په اعمالو صالحو باندې کلک شوی وی لیکن زه نشم
فما قولي لك استقمي نو څه فائدہ د زما د دې قول چې تا ته مې ووي چې فاستقمي ته برابر شه د استقامت حکم مې تا ته وکړو په خپله استقامت نه کوم نو ما ته د دې څه فایده راورسېده په کار خدا ده چې ما په خپله عمل کړی وی نو امرتک الخیر امر یأمر اور الخیر یعنی بالخیر حکم میں وکتا تا بالخیر دخو کارونو الخیر ما له عاقبت حمیدت خیر اغیتا وی چې د هغې انجام ښکلی وي او خار یخیرو ضرب یضربو فضیلت ورکولو ته وی غوره کولو ته ولكن ما اتمرت به ائتمار د باب افتعال نه دی د امر قبلول د هغه حکم قبلولو ته ویلی شي امر یأمر حکم کول او امر یأمر زیاتېدل لقد امر امر ابن ابي کبشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دین زیاتېږي او ترقي کوي په بخاري کې راځي لیکن ما هغه قبول نه کو به دغه خیر به بالخیر او امر چې اعلا ادنا ته حکم کی نو هغې ته امر وای او چې ادنا اعلا ته امر کی نو هغې ته دعا وای او چې برابر ته حکم کی خپل ملګری چاته وای یار مال اوبه راواخله ګیلاس کې اوبه راکړه نو دې ته التماس وای ما تا ته د خیر حکم وکړو لیکن ما قبول نه کړه هغه مې قبول نه کړه وما استقمتو او زه کلک په هغې باندې ونه درېدم قایم پرې نه شم نو دا استقامت دی او استقامت وای دوام قیام العمل چې په هغه عمل باندې بنده همیشه ودرېږي نو هغې ته وای استقامت او ابو علي صوفي ویلی دي وای کن طالب الاستقامه ولا تكن طالب الکرامه د استقامت طالب وګرځه او د کرامت طالب مه ګرځه ځکه چې نفس د کرامت مطالبه کوي او الله تعالی د استقامت مطالبه کوي چې ته په دین باندې کلک شه دا نه ده چې یو موزدیو کا بیا چوټي شوه فإن والله یطلب الاستقامه او یو ولی ته وویلی شو چې فلان کې خو ما ولیده چې هغه په اوبو باندې ګرځي نو هغه ورته ویې خیر دی دا چندخانو د اوبو د پاسه ټوپونه وایي بیا یې ورته ویې فلان کې په هوا کې الوځي نو هغه ورته ویې مچان هم په هوا کې الوځي دا هم څه داسې ډومبلوي کمال نه دی ویې فلان کې د مشرق ته مغرب ته رسي ډېر زر نو هغه ورته ویې شیطان هم رسي نو یې بیا څه پکار دی فما هو المعیار معیار څه دی نو هغه ورته ویې الاستقامه چې په دین باندې کلک وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سفیان ابن عبدالله ثقفي هغه ورته وویې یا رسول الله ما ته څه نصیحت وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویې هغه وی داسې نصیحت راته وکړه چې بیا د بل چا نه تپوس نه کوم وی قل آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله چې ووایي نو بیا د دې په تقاضې باندې کلک اوسه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تهجد بکول نو په رمضان کې به هم اته رکعاته تهجد او 3 وتر کور او په غیر رمضان کې هم د حضرت عایشه روایت ده نو په دې خپل عمل باندې کلکو په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کستا خوښه وه چې دې په مونځ کې ووینم نو لیدی شي ځکه د مونځ دغه وخت هم مقرر او کستا خوښه وی چې دې په خوب کې زه چې ده نو اوده ووینم نو لیدی شي ځکه د اوده کېدو وخت هم مقرر نو د یو شي دپاره چې وخت مقرر شي او بیا کلک په هغې باندې بنده ودرېږي نو دې ته استقامت وایي او چې کله کوي او کله نه کوي
نو دا بیا استقامت نشو. او د دې ډېر مثالونه دي خو د هغې وخت نشته او په شرع کې ذکر شوي دي. نو وما استقمتو او زه په دین په دې عملونو او اعمالو باندې کلک نشم، کلک ونه درېدم، مضبوط نشم. فما قولی یعنی فما فائدة قولی، څه ده فائده زما د دې قول لکه چې تا ته مې ووې چې استقم، استقم فی العقیده، استقم فی الاعمال، استقم فی الاخلاق، استقم فی الاقوال. د دې څه فائده شوه چې زه په خپل عمل نکوم. نو امرتک الخیر، که څوک وایي دلته امر ووې او نهی ونه وي، ځکه نهی هم پکار ده. ما تا ته د ښو کارونو حکم وکړو، د بدو نه مې منې کړې. نو امرتو راغې او نهیتو رانغې. نو د هغې یو جواب دا دی چې امر په یو شي باندې وکړې نو د هغې هغه مقابل په خپله منع شو، نه نهی پکې په خپله راله. لکه موس کوه نو دا امر شو، نو په دې کې خپله رالل چې بیل ماضي مه کوه، نو په امر کې نهی په خپله راله. یا د امر نه مراد طلب دی، یعنی طلبت منک الخیر، ما ستانه د خیر مطالبه وکړه. او مطالبه امر له هم شامله ده او نهی له هم شامله ده. په امر کې هم طلب دی او په نهی کې هم طلب دی. په یو کې طلب الفعل دی، په بل کې طلب الترک دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په خوب کې ولیدو، ورته وی تاسو ویلی دي چې شیبتنی هود، سوره هود او نور دو درې سورتونه ووی چې زه بوډا کړم. نو د دې څه وجه ده؟ آیا په دې کې د انبیاء علیهم السلام قصې دي یا د امتونو هلاکت دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووی چې په دې کې د بوډاتوب او د سپینې ګیر کې بوډاتوب مالا مطلب دا دی چې په دې کې فاستقم کما امرته. نو فاستقم کما امرته، بس د دې وجه نه زما چې ده نو کمزوري راله او بوډاواله راغی. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم اصل سوا فرض ولم اسمي. او ما توخه نه ده راوړې د مرګ نه مخکې نافلتن د نفلي عبادتونو، ولم اصل او ما منځ نه ده کړی سوا فرض بغیر د فرضونه. اکو څوک وایي ولې واجب او نفل سنت مؤکد نه دي کړي، نو جواب دا ده چې هغه د فرض د مکملاتو نه دی، د فرض د تکمیل دپاره دی، نو هغه پکې په خپله راغی. لکه یو سړی وایي ما مونځ وکړو ولې اودس دې نه و کړی، اودس پکې په خپله راغی. نو ما مونځ نه دی کړی بغیر د فرضونه، ولم اسمي او نه مې روژه نیسلې ده، یعنی نفلي روژه مې نه ده نیسلې. نو تزودتو باب تفعل مجرد د زاد یزود توخه وړلو ته ویلی شي. الزاد الطعام المتخذ للسفر، هغه طعام ته وایي چې هغه بنده د سفر دپاره توخه کي، نو هغې ته زاد وایي. او مراد ته طاعات او عبادات دي. او قبل الموت مات یموتو، مات یماتو مرګ ته وایي. موت څه ته وایي؟ مفارقة الروح البدن، چې روح د بدن نه جدا شي نو دې ته موت وایي. یا دا وایي چې د ښه سړي دپاره موت څه دی؟ الانتقال من دار الغرور الى دار السرور، چې د دې دوکې د کور نه لاړ شي الى دار السرور، خوشحالی ته. او د کافر دپاره مرګ څه دی؟ الانتقال من دار الافراح الى دار الاطراح، چې د خوشحالی د کور نه د غم هغه کور ته لاړ شي. او نافلتن عبادتن نافلتن، او نافل نفل ینفلو، هغه د باب نصرنه قسم خوړلو ته وایي. او نفل زیاته حصه چاته ورکول، او نفل هغې ته وایي چې د فرض د واجب و د سنتو نه زیات وي. ولم اصلی او ما منځ نه ده کړی، صلی یصلی او مجرد راځي، صلا یصلی
او سولیا یصلا او که څوک وایي چې دا یایی دی سولا یصلی او سولیا یصلا یایی دی نو بیا په واو باندې ولې لیکلی شي صلات نو دا د تفخیم او د تعظیم دپاره په واو باندې لیکلی شي چې په هغې کې د تعظیم او تفخیم مطلب پیدا شي سوا فرضن سوا د هغه فرضونه د فرضو ډېرې معنی دي لکه نصیبا مفروضا هغه حصه چې هغه کټ شي د بل یو له ورکړی شي یو له ورکړی شي کټ کړی شي بل له ورکړي او د فرضو یو معنا د انزال فرض علیک القرآن انزل علیک القرآن نو سوا د فرضونه ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهة فيه ولم أسمي او نه مې روژه نیسلې ده صام یصوم منع کولو ته وایي د صوم مطلب دی چې روژه نیسل دي یعنی الامساک عن المفترات الثلاثه مع النیة نهارا بس همدغه ډېر دی بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم باب العصبات عصبات عصب نه دی د عصب معنا احاطه ده او عصباتهم احاطه کړي پلار نیکو او لاندې نه زوی ورپسې او بل طرف نه رور او بل طرف نه تره او د تره زامن د دوی احاطه کړي او نور وجوهات هم شته عصبات دو قسم دي عصبات نسبیه ثلاثه درې قسم دي عصب بنفسه لکه زوی شو پلار شو رور شو تره شو او عصب بغیره لکه خور شوه د رور سره لور شوه د زوی سره او عصب مع غیره لکه اجعل الاخوات مع البنات عصبة په هغې کې د معیت معنا راغلی ده ځکه ورته مع غیره وایي هر چې عصب بنفسه ده فکل ذکر نو په عصب بنفسه کې څه شامل دي بنوت دویم نمبر ابوت دریم نمبر اخوت څلورم نمبر عمومت نو عصب بنفسه هر مذکر دی چې د هغه نسبت مړي ته کې نو ښځه او زنانه پکې نه راځي او د دې څلور قسمه دي جزء المیت د میت او د مړي هغه فرع یعنی زوی نوسه و اصله د مړي هغه اصل چې مړی ته پیدای جزء چې د مړي نه پیدای اصله چې مړی د هغه نه پیدا دی پلار نیکو و جزء ابیه او د پلار جز چې د پلار نه پیدا دی رونه و جزء جده او چې د نکه نه پیدا دی تره چې کاکا ورته وایي الاقرب فالاقرب یرجحون بقرب الدرجته دی له به ترجیح ورکولی شي غلبه به ورکي چې درجه یې نږدې وي یعنی اولاهم بالمیراث د میراث د ټولو نه زیات مستحق جزء المیت یعنی زامن دي بیا د زامنو زامن دي و ان سفلو اگر چې لاندې وي ثم اصله یعنی پلار ثم الجد ابو الاب و ان علا ابو اب الاب ثم جزء ابیه د پلار زامن د پلار چې د پلار نه پیدای یعنی رونه ثم بنوهم بیا د رونو زامن دي و ان سفلو ثم جزء جده یعنی اعمام تره ثم بنوهم بیا د تره زامن و ان سفلو ثم يرجحون بقوة القرابة بیا به هغې له ترجیح او فضیلت ورکولی شي چې قرابت قوي وي اعنی به یعنی اعنی بالترجیح
أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة چرا چا یو خپلوي وي نو د دوو قرابتونه هغه بهتر دی مذکر وي او که مؤنث وي دا صاحب القرابتين ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان اعیان بني الام یقینا بشکا اعیان بني الام چې د مور نه پیدای بني الام معنا چې د مور نه پیدا دي او د اعیان معنا دا ده چې د مور نه پیدای نو په هغې کې چې کوم افضل وي او بهتر وي نو چې د مور نه پیدای نو هغې کې بهتر هغه ده چې د پلار نه هم پیدای نو ځکه د اعیان معنا شوه د مور نه پیدا دي خو ورسره د پلار نه هم پیدا دي نو د پلار نه د پیدا کېدو د وجې نه اعیان او غوره وګرځېدل نو دا یې مطلب شو چې بن الام خو دي خو په هغې بن الام کې اشراف دي ځکه پلار شریک هم دي ما شریک هم دي یتوارثونه د یوه وراثت اخلي دون بن العلات او علاتی یعنی پلار شریک هغه یې ونه اخلي کالاخ لاب و ام لکه عیاني رور او الاخت لاب و ام یا علاتی خور چې دا عصبه وګرځېده من البنت د لور د وجې نه نو دا غوره ده من الاخ لاب د علاتی نه هغه د علاتی نه غوره ده او هم دغه رنګې ده عم او د تره نه هم غوره ده نو لکه لور پاتې شوه او عیاني خور پاتې شوه او عیاني رور پاتې شو نو نیمه به د لور شي او دا پاتې نیمه به د اخت عیاني شي هغه اخ علاتی هغه به محرومه شي او لا دا غوره ده من الاخ لاب د علاتی نه والاخت لاب او د علاتی خور نه وابن الاخ لاب و ام چې کوم عیاني رواره ده نو هغه غوره ده من ابن الاخ د رواره نه چې هغه علاتی ده لاب چې علاتی ده وكذلك الحكم في اعمام الميت هم دغه حکم ده فی اعمام المیت د مړي پتره کې کاکا یعنی عیانی تره د علاتی تره نه اولاد نو عیانی تره هغه ده چې د پلار سکروري او علاتی هغه ده چې هغه په پلار کې شریکی او په مور کې شریک نه ده ثم في اعمام ابيه ثم في اعمام جده بیا د پلار تره چې کوم علاتی ده عیانی ده هغه د علاتی نه غوره ده ثم في اعمام جده بیا په د نیکه په هغه عم کې هم دغه مسله ده او هر چې عصبه بغیره ده فاربع من النسوة دا هغه څلور زنانه دي او دا هغه زنانه دي چې د هغې حصه فرضهن چې د هغې حصه نصف ده چې یوی او ثلثین ده چې دوی نو دی به عصبه وګرځي د خپلو رونو د وجې نه لکه چې مونږ ذکر کړي دي د دی په حالاتو کې نو لکه عیانی لکه چې لور ده نو هغه په رور باندې به په خپل په زوی باندې لور ده نو هغه په زوی باندې عصبه وګرځي همدغه رنګې عیانی لکه عیانی او علاتی خور ده نو هغه په خپل رور باندې به عصبه وګرځي چې د دی حصه نصف ده او ثلثین ده یصرن عصبة نو دی به عصبه وګرځي به اخوتهن په خپلو رونو باندې نو بنت به د ابن د وجې نه عصبه شي بنت الابن به د ابن الابن د وجې نه عصبه شي دوه شو او اخت عیانی به د او اخ عیانی د وجې نه او اخت علاتی به د اخ علاتی د وجې نه عصبه شي دا څلور پوره شو ومن لا فرض لها من الاناث
او د کمې دپاره چې حصه نشته دی د زنانو نه او د غرور عصبه دی نو لا تسیر عصبة بأخیها هغه به عصبه نه ګرځي په خپل رور باندې لکه یو سړی مړ شو نورې څوک نشته نو تری پاتې دی او پپو یې پاتې ده ترور پوپ د تره خورې پاتې ده ترور نو ټول مال به د عم وي او د عمې هېڅ نشته بلکې دا عمه په ذوي الارحامو کې شامله ده ځکه چې نس صرف په بناتو په اخواتو کې راغلی دی په اعمامو کې نه ده راغلی نو مال به ټول د عم دپاره شي دون العمة او نه د عمې دپاره عمې ته مونږ پپو وایو او دا نور د نورو علاقو خلکو ته ترور وایو واما العصبة مع غیره اکچم کوم چې عصبه مع غیره ده دریم قسم فكل انثى تسير عصبة مع انثى اخرى هر هغه زنانه ده چې هغه عصبه وګرځي د بلې زنانه سره لکه خور چې د لور سره عصبه شي یعنی بنت یا بنت الابن پاتې شوه او د بنت سره اخت راله یا د بنت الابن سره اخت راله وآخر العصبات مولى العتاقه د ټولو نه په آخر کې چې عصبه ده نو هغه خاوند د عتاقت دی چې هغه اعتاق کړی دی یعنی معتق نو مولا العتاقه څوک ته معتق ثم عصبته بیا د هغه عصبه دي على الترتیب الذي په هغه ترتیب باندې چې مونږ ذکر کړو یعنی زویه ده که معتق نی نو د هغه زویه که زامنو سلسله نی نو پلار که د پلار سلسله نی نو رور بیا که د هغه سلسله نی نو تره ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الولاء لحمة كلحمة النسب الولاء دا میراث د عتق د ولا سمانا ده د اعتاق او د ازادولو هغه میراث لحمة هغه رشته داری ده كلحمة النسب پشان د نسب د رشته دارای او ورپسې چې کوم دا معتق هغه کوم وارثان وي نو د لا شیء للاناث من ورثة المعتق د معتق د وارث په وارثانو کې چې کومې زنانې نو د هغې دپاره هېڅ نشته لکه د معتق خور د معتق لور هغه وارث نه دی بلکې د معتق رور او خور چې پاتې شي نو رور دی او زوی او لور چې پاتې شي نو زوی دی او لور نه ده ځکه چې پر دارمي کې روایت ده ولا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا دا زنانه وارثان نه دي مگر اله چې هغه معتق وي یا معتقة المعتق وي او ورپسې به ان شاء الله بیا ووایو